پرون په پیښور کې چې کم پی ایس سی ټیچران دي پرایمري سکول ټیچر دغه احتجاج او چې په هغې باندې د حکومت د طرفه انسو ګیس شلنګ شوی دی هوایي فایرنګ شوی دی او څه پرایمري سکول ټیچران په جیل کې هم بند کړل شوي دي. آیا دا احتجاج د پرایمري سکول ټیچرانو ولې کړو او حکومت په اکشن ولې ایستلی دی؟ مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. راځئ د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو چې زموږ په پرایمري سکول ټیچرانو باندې شلنګ وړل شوی دی او دی احتجاج ولې کړو. احتجاج دی ځکه کړو چې دی وایي موږ له پوره حقوق نه دي حاصل. پرایمري سکول ټیچران چې د کې پی کې څومره هم دي هغه دا مطالبه ده چې موږ له پوره حقوق راکړي. اوس دی څه حق غواړي د حکومت نه؟ ګوره په سیند کې چې پی ایس سی ټیچر برده کیږي د هغه 100 ګریډ وي، 100 سکیل باندې په سیند کې برده کیږي. په پنجاب کې چې پی ایس سی ټیچر برده کیږي په 15 سکیل باندې برده کیږي او په کې پی کې چې پرایمري سکول ټیچر برده کیږي نو د هغه 12 سکیل وي، 12 سکیل باندې هغه برده کیږي. نو د حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې خیر دی د سیند 100 سکیل موږ ته نه غواړو، خیر د پنجاب سره مو یو ځای کا موږ له 15 سکیل راکا په 15 سکیل باندې موږ برتی کا. ځکه چې دای چې کوم ډیماند دی مطلب ته چې پرایمري سکول ټیچر برتی کیږي نو ستانه 16 ایئر کوالیفیکیشن غواړي، 16 ایئرز ایجوکیشن کوالیفیکیشن تانه غواړي. که چېرته په میډل سکول کې برتی کیږي هم تانه 16 ایئرز ایجوکیشنل کوالیفیکیشن غواړي. که چېرته های سکول کې برتی کیږي هم تانه 16 ایئرز کوالیفیکیشن غواړي او که چېرته هایر سیکنډري کې برتی کیږي هم تانه 16 ایئر کوالیفیکیشن غواړي. تاسو باریان شئ که تاسو لمو وي دا 2020 کې په کې پی کې سلور پی ایچ ډی ډاکټران په پی ایس ټي پوسټ باندې برتی شوي دي. پی ایچ ډی ډاکټران په پی ایس ټي پوسټ باندې پرایمري سکول ټیچر باندې چې 12 سکیل دي. د پرایمري سکول ټیچر چې کوم جی پی فند دی هغه ولا هم سی پی فند کو مطلب ډیګریډ کو ولا اپګریډیشن نه ولا ډیګریډ کو افند ولا هم کم کو پنشن. ګوره سرکاري نوکری چې په پاکستان کې سو کین غره صد پاره کوي دغه یو پنشن د پاره کوي. بل کته سو چره د دې پرایمري سکول ټیچر تنخواګان وګورئ نو تقریبا زما خیال 20 نه 30 هزار پورې وي دغه رینج کې وي. بل دای ته صرف دومره ډیماند کولو چې خیر د موږ سین سره مسم وای موږ صرف پنجاب سره سم گئی او موږ له سکیل صرف 12 نه 15 کوي. نو دای خو یو پر امن احتجاج کولو. بل طرف ته پرون شیرام ترکای سره د پرایمري سکول ټیچر چې کوم یونین دی غي وسره په میټینګ کې ناستو دغه ټایم چې په دای باندې دلته الته غي میټینګ کې ناستو په میز باندې چې دای کوم میټینګ چې دا مطلب د خبره یو طرف له حل کې شیرام ترکای سره او هغه ټایم د میټینګ دوران کې یو پرایمري چې کوم دغه یونین دی غي لکال ورغو چې تاسو خو میټینګ ته ناسي تاسو خو خبره سموي خو دلته په مونږ باندې شلنګ وشو، دلته په مونږ باندې مطلب گزارونه وشو، دلته په مونږ باندې پولیس چې کوم د لاټي چارج شو. نو هغه میټینګ نه چې کوم پرایمري سکول ټیچر دی شیرام ترکای لوي چې دا تاسو موږ سره مطلب سوک یو طرف له تاسو موږ سره مطلب دغه کوي روغ راولي د خبره یو طرف ته کوي او بل طرف له تاسو زموږ په ټیچرانو باندې شلنګ کو په هغه باندې مولا ټی چارج کو. نو شیرام ترکای هغه ټایم کې بیا هغه هم خبر نو چې په دای باندې د لاټي چارج د چا په حکم باندې شوی دی. دې ځکه خبره صرف او صرف د ټیچرانو کوم چې کوم ملک د ټیچر قدر نه وي چې کوم ملک د استاد قدر نه وي نو هغه ماشوم له فیوچر نشي ورکول. هغه ټیچر چې هغه ډیپریشن شکار وي، هغه ټیچر چې هغه کور کې د غربت شکار وي نو بسنګ راستا ماشوم لا بسنګ سکول د دار شي او ماشوم لا یو ښه سبق خو یو ماشوم لا یو ښه فیوچر ورکی. ډیر د افسوس مقام نه دی چې زه شیرام ترکای له صرف او صرف دا پیغام ورکوم چې ګوره شیرام ترکای سه 2000 نه مخکې د پرایویټ سکولونو کنسپټ نو 19 چې څومره هم ته 1900 د چا پیدائش کې هم 1990 راځي 80 راځي 1900 چې د چا پیدائش کې هم راځي نو هغه هم دغه ټاټ دور نه وتل دی. هغه هم دغه پرایمري ټیچرانو مطلب هغه بیسیک جوړ کړی دی. هم دا بیس شیرام ترکای لمزه دا پیغام ورکوم چې منسٹر سے موږ د ایجوکیشن منسٹر موږ ستاره ریسپیکټ کو خو کم از کم ته هم دغه سټیج نه تیر شوی هم دغه ټیچرانو تاسو سره خواري کړی ته چې نن دغه مقام در رسیدلی هم د دې ټیچرانو په برکت باندې رسیدلی. څومره هم چې په پاکستان کې تاسو نن دا غټ خلک وینئ دوی هم دغه ټاټ ډور نه وتلی ځکه دوی په ماشومتوب کې د پرایویټ سکولونو کنسپټ نو چرته په کلی کې به یو سکول یا به چرته په ښار کې یو پرایویټ سکول کنه نو دا ټول چې کوم دي دا څومره هم های لیول خلک دي نن سبا کرنٹ دور کې دا ټول عمدغه پرایمري سکولونو نه وتلي عمدغه ټیچرانو د مقام د رسول دي. بل تاسو له بل انفارمیشن درکم په کې پی کې تقریبا 100,000 نه زیات پرایمري سکولونه دي او 80,000 نه زیات پرایمري ټیچران دي. دوی په پیښور کې صرف او صرف د دې دغه د پاره راغلي چې مونږه چې کوم غوښتنه کوو پنجاب کې دغه پنجاب کې 15 سکیل دی د پی ایس ټي په سند کې 16 سکیل دی او په کې پی کې ولې بار د خیر د مونږ هم ای سره د سند مطالبه درننه کو کم از کم مونږ هم پنجاب سره
یو ځای کې دی صرف دغه مطالبه وه چې په دې باندې حکومت د طرفه شلنګ شوی دی پتراو پې شوی دی دی بیا جوابي کاروایی کې پتراو هم کړی دی ټیچرانو طرف نه هم پتراو شوی دی شلنګ شوی لاټي چارج شوی دی زموږ ډېر سینیر ډېر داسې مشران بزرګان ټیچرانو چې هغوی باندې څه ټایم شلنګ وشوی بېهوشه شو ځکه کمزوري وو نو خفه شي سړی ګوره دا ټیچرانو په برکت باندې مونږ ډېر سټیج له راورسو او بیا همدغه ټیچران مونږ په روډ باندې ذلیله کوو همدغه ټیچران مونږ په روډ باندې مطلب انسوګې سې پې ورپرېږدو نو سړي له دوک ورشي که نه صرف او صرف یو خبره زه وکړم چې پاکستان کې د تعلیم قدر نشته که هغه پرایمري سکول ټیچر د دونه های کوالیفاید وي او هغه پرایمري سکول ټیچر شي بل طرف لکه د پرایویټ سکولونو زه خبره وکړم دومره های کوالیفاید ټیچر به او پرایویټ سکول به د هغه ایجوکیشن پورې خندا کوي 10,000 او 15,000 تنخواه به ورکوي نو ډېر د افسوس مقام دی زه د منسټر صاحب لویم زموږ چې کوم شهرام ترقی ایجوکیشن منسټر دی هغه زه دا پیغام ورکوم مهرباني وکړه جي د خپل ټیچرانو له خپل حقوق ورکه پرایویټ سکول چې څومره هم ټیچران دي هغوی باندې هم لږه روشنۍ واچوه هغوی هم وګوره چې د هغوی تنخواګانې څومره دي ځکه هغوی کې هم ډېر های کوالیفاید هلکان دي دا تاسو له پته ده چې پاکستان کې جابز نشته دی د ډېرې مجبورۍ نه هغوی ټیچینګ فیلډ له لاړ شي وي هغوی د میډیکل فیلډ نه وي هغوی د انجینیرینګ فیلډ نه وي هغوی د کمپیوټر ساینس فیلډ نه خو هغوی د ډېرې مجبورۍ نه همدغه ټیچینګ له ځي ځکه چې پاکستان کې جابز نشته دی نو شهرام ترقی صاحب د پرایویټ سکولونو ټیچرانو په تنخواګانو باندې هم لږ غور وکړه او چې کوم د پی ایچ ډي چې کوم ګورنمنټ ټیچرز دي او دوی تا نه کومه مطالبه کوي خیر د دوی سره هم په نرمۍ باندې لاس میلاو کړه او دوی سره هم د حکومت نه کېدای شي تا سره هم برنه اختیارات نه وي دا مطلب د پنجاب او د سند چې کوم اختیارات هغه به تا سره نه وي منم خو ته دومره کولی شي چې هغوی له یو ریټن فارم کې لیکلی شي چې موږ له دا حقوق راکوي ته یو شارټ غوندې ویډیو و ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کوي چې اعلی افسرانو له ورسي او زموږ د پرایویټ چې کوم ټیچرز دي دوی باندې د نرمۍ لاس راکاږي او دوی رضا کړي او دوی سره لږه نرمي اختیار کړي یو شارټ غوندې ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوي جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام